بل کس تپوس کړی چې په بینک کې چې کوم منافع راځي هغه منافع او غریب سړی ته ورکوم دا څنګه دي؟ نو دا منافع چې کوم راځي په بینک کې دا سود دی. عام بینکونو کې دا سود دوه طریقې دي. یو دا چې ته خپل پیسې په کرنٹ اکاؤنٹ کې جمع کې چې څو وخت ستا ضرورت وي راخلي او هغه بینک ستا د پیسو حفاظت کوي او باغې باندې منافع نه راځي. دویم دا چې باغې باندې منافع راځي چې هغه ته سود ویل کېږي. نو دې کې دواړه قول شته. دا ډومبه هم کول شي دا بلم، خو دا ډومبه چې کې نو د دې د منافع چې ستا په مال باندې څومره سود راغلی دا ټول زیو دینه کافر يهود د بینکونو چې کوم بنیادی سیستم دی نظام دی هغه ته فایده رسیږي او هغه د اسلام او د مسلمان خلاف دغه ستا پیسې ستا سرمایه استعمالوي. دا تحقیق شوی دی. نو بهتر صورت دا دی چې ته په هغه کاته کې کېږي چې په کوم باندې منافع راځي، یعنی د بینک په اصطلاح کې چې وته سود وایي، خو ته هغه ته حرام هم وې په زړه کې مت حرام ګوري او چې لاس کې خلم نو ته چې دا حرام دی نجس شی دی او چې څنګه واخل نو فورا داسې کس ته ورکه چې انتهایی ضرورتمند وي هغه سره اسم ني فقیر دی او هغه ته چې ورکې نو د خیرات او د صدقې په نیت به نه ورکې په زړه کې وته دا وي چې د اعمال ما پسین کې ورزولو هغه ته ورکه چې دا کار په روان شي.